الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. دا قربانی ورځ را نږدې دي نو انشاءالله ایندا جمعو کې به د قربانی فضایل او دغه شانتي د قربانی تاریخ او د هغې مسائل ضروری دا به انشاءالله بیان کو. قربانی دا وی ستا او د کم دور نه قربانی شروع شوې ده. قربانی په کم یو کس باندې کیږي او دغه شانتي د کم ساوري باندې قربانی صحیح ده او د قربانی طریقه کار دی چې را کال په کال هغه بیانېږي. شاید بلا مسائل تاسو ته یاد همي. قربانی وایي ستا قربانی هر هغه څیز ته ویلی شي چې په کم څیز باندې الله پاک ته یو انسان قرب حاصلی. لکه مشهور کتاب لسان العرب هغه د قربانی معنا کوي القربان ما قرب الى الله عز وجل. قربانی څه ته وایي؟ قربانی هغې ته وایي چې په هغې باندې الله پاک ته نږدېوالی حاصل شي، الله پاک ته یو انسان په هغې باندې ورنږدې شي. لکه د قربانی ټکی ځای په ځای قرآن کې ذکر دی نو هغه چې کومه شرعي قربانی ده په دې باندې هم استعمال دی او دا لغوي لغت کې چې قربان نزدېکت ته وایي په دې باندې هم استعمال دی. قرآن کې الله فرمایي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. کومو خلکو چې ځان له د الله نه سوا ځان له معبودان الله تر نږدېوالي دپاره نیولي دي نو دغې معبودانو د دیو امداد ولې ونه که؟ اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. دلته د قربان نه نږدېوالی مراد دی. نو د قربان معنا هر هغه څیز چې هغې په ذریعې سره الله پاک ته انسان ورنږدې شي هغې ته قرباني وایي. خوا که دا ساوری ذبح کولی او که دا صدقی که دا نوافل هر څه چې دې ته قرباني وایي. لکه مفردات القرآن هغې کې داسې لیکلي دي چې قربان دا د قربان الملک محاورې نه چې کم دی نو دا ماخوذ دی. هر هغه کس چې د بادشاه بالکل قریبي کسي یو اهم کس او بالکل ندیم خاص چې ورته وایي خاص چې کم دی د بادشاه یو کس هغې ته قربان د دغې قربان الملک نه دا ماخوذ دی. نو بهرحال معنی دا شو چې کم یو څیز الله ته انسان ورنږدې کوي دی ته قرباني وایي. او د شریعت په اصطلاح کې قربانی څه ته وایي؟ علماء لیکلی چې اسم لحیوان مخصوص دا دغه مخصوص حیوان نوم دی بسن مخصوص چې دا د مخصوص عمري. لکه انشاءالله د قربانی د حیواناتو عمرونه به بیا ذکر کوو چې څومره عمر حیوان باندې قربانی صحیح ده. یذبح بنیت القربت چې دا د قربت په نیت باندې ذبح کولی شي د نږدېوالي په نیت باندې ذبح کولی شي فی یوم مخصوص هغه مخصوص ورځ باندې انشاءالله ایام دا د قربانی به هم ذکر کی. نو دغه حیوان ته چې کوم دی د شریعت په اصطلاح او د شریعت په ژبه کې قربانی وای
نور د قربانی معنا دا نزدېواله کم یو څیز چې الله تعالی طرف ته انسان ور نږدې کوي دی ته قربانی وایي. قرآن کې الله ځای په ځای چې کوم دی د قربانی تذکره کړې ده دی ته قربانی هم وایي او دی ته قرآن کې د نسک لفظ هم استعمال شوی دی. قل ان الصلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. پیغمبر وایي د خلکو ته ان الصلاتي ونسکي زما منځ او زما قربانی ومحیای ومماتي زما مرګ او زما ژوند او مرګ دا ټول الله لره دی. او دغه شانتي دې ته چې کوم دی ففدیة من صیام او صدقة او نسک قرآن کې بل ځای چې کوم دی نو د نسک ذکر شوی دی نو قربانی ورته هم وایي او نسک ورته هم استعمال شوی دی. او دغه شانتي قرآن کې ردی لپاره یو بل لفظ استعمال شوی هغې ته نهر وایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک خبر رب لره مونځ کوه وانحر او قربانی کوه. نور به انشاءالله احادیثو کې جری ته کم الفاظ استعمال شي هغه به بیا فضایلو کې هلته کې انشاءالله بیا مخکې وایو. نو قرآن کې الله فرمایل الذین قالوا هغه خلق چې وایي ان الله عهد الینا څلورمه سپاره کې ان الله عهد الینا الله مونږ ته حکم کړی دی الله نؤمن لرسول حتى یاتینا بقربان تاکله النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله نبوت الله تعالی ورکا او دعوت شروع کو نو یهود او خصوصا چې کنده کعب ابن اشرف وغیرہ دیو دا بهانه ځان لوکړه چې مونږ ته الله تعالی حکم کړی دی الله نؤمن لرسول چې مونږ په پیس او رسول باندې ایمان نه راوړو حتی یاتینا بقربان تاکله النار تر دې پورې چې دغه نبی او دغه رسول چې کم د رسالت دعوو کې دی راسي قربانی پیش نه کې چې اور راشه قربانی اخري. دا د بعضې انبیاو د پاره معجزې وي او د دې نه مخکې سابقه امتونو کې به چې چا زکات او یا بس صدقات نو دا به عام غریب نه خوړو بلکې را به یو ځای کې کېښودله او د اسمان نه به اور راغی دا به یې وسیزل اوچت به یې کړل نو د کم یو انسان په صدقه پسې چې به اور راغی نو دا به قبوله شوه. لکه انشاءالله مخکې د قربانۍ د حابیل او د قابیل تذکره به کوو او د چا په قربانۍ پسې چې به اور رانغی نو دا به بیا قبول شوي نه وه د الله په نس باندې. نو ځکه چې رسول الله مبارک راغی نو یهودو ځان له دا بانه ونیوه وی موږ ته رب دا ویلي دا حکم یې کړی چې یو پیغمبر راځي او دغه پیغمبر تاسو له قرباني راوړي او دغه قربانۍ پسې د لپاسه نه اور راشي او دا قرباني اخري نو بیا به هله دغه پیغمبر تاسو منې تر هغې پورې موږ ایمان نه راوړو. دیو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مختلفې معجزې طلب کړې وې ډېرې معجزې الله راوړې وې خدا مختلفې بهانې وې د ایمان نه راوړو د پاره یو دا بهانه چې کم دی نو وکړه چې تر هغې مخکینو سابقه او پیغمبرانو په شان داسې قرباني وکړه چې اور یې وخوري. او دغه شان د قرآن کې ځای په ځای نور الفاظ هم داسې استعمال شوي چې هغې کې د قربانۍ تذکره ده. لکه انشاءالله سورې مائده کې اوس د یو رکو ترجمه به کوو د هغې لږ تفصیل به بیانو. حابیل او قابیل چې کوم دی نو قرباني کړې وه اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. بهر کې موږ د قربانۍ معنا وکړه چې قرباني وایي څه ده. قرباني هر هغه څیز ته ویلی شي چې انسان الله پاک طرف ته ور نږدې کړي او بیا د هغې سره سره د شریعت په اصطلاح او ژبه کې قرباني هغه حیوان مخصوص دی چې دا په یو مخصوص زمانه کې په یو مخصوص ورځو کې د مخصوص عمر سره چې کوم دی نو دا د الله ته د نږدېوالي په نیت باندې ذبح شي نو دغې ته بیا چې کوم دی نو اصطلاح کې قرباني وایي. اوس دا قرباني د کوم وخت نه رایج ده د دې قربانۍ تاریخ سره د کوم وخت نه قرباني شروع شوې ده آیا صرف په موږ باندې ده چې کال کې او پیره قرباني کوو او دا که په مخکینو امتونو باندې دا قرباني هم لازم وه مخکینو امتونو هم قرباني کړې ده نو دا خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې د کم وخت نه انسان را روان دی د هغه وخت نه قرباني هم را روانه ده. د دې تاریخ دومره قدیم او زوړ دی کم تاریخ چې د انسان دی دنیا تر ټولو ناولنی انسان چې الله دنیا تر اسمان نه راکوز کړو هغه حضرت آدم علیه السلام او د دقه آدم علیه السلام د زمانې نه قرباني چې نو دا شروع شوه او د هغې آدم علیه السلام دوه زامن هغو قرباني وکړه نو د آدم علیه السلام د دور نه
انسانیت شروع شو په ځمکه باندې او د هغې دور نه چې کوم دی نو قرباني شروع شوه. د هغې سورې مایده کې الله تعالی یو رکوع کې د هغې تفصیل بیانوي. ذهن کې خبره یار ساتل پکار دی چې کله حضرت آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا الله تعالی دنیا ته راکوز کړل د اسمان نه، اوس دیوله الله تعالی به اولاد ورکاو، دیو د خپل اولاد په منځ کې به نکاحونه کول، ځکه پردي خو څوک نه چې را نکاح کړي او نکاحونه چې نه نو بیا خو د دغه آدم علیه السلام اولاد په دنیا باندې زیږېدنه خورېدنه، دنیا کې چې کوم دی نو انسانان زیاتېدل نه، نو آدم علیه السلام له به الله تعالی برګ بچي ورکول، یو هلک او یو جنۍ. ټوټل د آدم علیه السلام 60 جوړې شوي او د 60 جوړو نه 40 بچي چې نو دا دنیا کې الله تعالی د آدم علیه السلام نه پیدا کړیو. خو بیا چې به کومه جوړه پیدا شوه نو د هغې جوړې په خپل منځ کې نکاح کول دا به حرام و، لکه څنګه چې د خور او ضرور نکاح حرام دی، دا به په خپل منځ کې خور او ورورو. او کومه جوړه چې به دا وروسته پیدا شوه نو بیا به د اولې جوړې د هلک د دویمې جوړې د جنۍ او د دویمې جوړې د هلک او د اولې جوړې د جنۍ د دیو په منځ کې به نکاح رواو. ځکه دا ضرورت اوس به تاسو دا وایي چې بیا خو هم پلار او مور یو نو نور انسانان خو نه، اوس که دا هم ناجایز کړی نو بیا به دنیا کې انسانان څنګه زیږېدل. نو الله پاک دا دواړو نکاح چې کوم دی نو حلالو به، درې نورو چې کوم دی نو دا به حرامو کومه جوړه چې خپل منځ کې پیدا شوه. د آدم علیه السلام یوه جوړه چې کوم دی نو پیدا شو نو د هلک نوم قابیل او د هغه سره چې کومه خور پیدا شو نو د هغې نوم اقلیمه او دا دواړه جوړه پیدا شول. او د هغې نه پس چې کومه جوړه پیدا شوه نو د هلک نوم حابیل او کومه جنۍ چې ورسره پیدا شو نو د هغې نوم لبوده و. اوس دا دواړه جوړه قابیل اقلیمه دا دې دواړو نکاح نه کړي ځکه په یو ځای باندې جوړه شوي دي، او د حابیل او د لبوده یو ځای نکاح نه کړي ځکه دا دواړه جوړه شوي. اوس په حضرت آدم علیه السلام نکاح د دې په دې طریقې سره تړي چې قابیل د ده نکاح به د حابیل د خور سره تړي کومه چې لبوده ده، او د دې حابیل نکاح به د قابیل د خور سره تړي کوم چې اقلیمه ده، ځکه چې دا دواړه د یو بل نه مختلف جوړې. اوس قدرتي طور باندې د قابیل چې کومه خور و اقلیمه نو دا د رنګ نه ښایسته و، د حابیل خور چې نو دا د رنګ نه زیاده ښایسته نه وه. نه قابیل اعتراض پورته که چې زه به هم د خپلې جوړې سره به ذات خود په خپله نکاح تړم او د دې حابیل دا خور چې کومه ده د ده سره کومه جوړه پیدا ده نو دې سره زه نکاح نه کومه ځکه را بد شکله ده، الان کې را نکاح کېده نه. خو دی اوس ضد ونیو چې زه به راسې کوم. نه خپل منځ کې چې کوم دی یو بل سره اختلاف پیدا شو. چې کله اختلاف پیدا شو نو حضرت آدم علیه السلام د دواړو بچو په منځ کې صلح په دې طریقې سره راوسته چې هلکه شرمه کوئ پرې باندې، خو دواړه به قرباني پیش کوي، او کله چې قرباني دواړو پیش کړه نو موږ به ګورو قرباني به پرته او د قربانۍ د قبلېدو دپاره خو تماوي چې د هغې شکل به دا و چې کله به د اسمان نه اور راغی او هغه اور به کومه قرباني پورته کړه نو دا به قبوله وه، کومه قرباني به اور په ځای باندې پرېښوده نو هغه قرباني به قبوله نه وه. دواړو قرباني مخکې کړه. حابیل چې کم دی د کم قرباني الله تعالی قبوله کړه او کم په حق باندې و نو دی یو ګډ ذبح که، او قابیل چې کم دی نو دا یو زمیندار و دسه غله وغیره راوړه او دا یې قرباني کړه، د الله په نوم باندې وقف کړه او په هغه ځای باندې چې کم دی نو کېښود. اوس به ګوري چې رچا قربانۍ پسې د اسمان نه اور راځي او کومه قرباني قبلیږي او کومه په ځای پاتې کېږي. دې دواړو کې چې د کوم یو قرباني قبوله شوه نو بیا به هغه په حق باندې او بل به خپله خبره پرېږدي. که د قابیل قرباني قبوله شوه خدای به د خپلې خور سره او جوړې سره نکاح وکړي، او که د حابیل قرباني قبوله شوه نو بیا د قابیل د خپلې جوړې سره نکاح نه کړي، دا بیا د حابیل د خور سره کوي. نو دواړه قرباني وکړه. الله فرمایي واتلو علیهم نبأ بني آدم بالحق. پیغمبر علیه السلام د خلکو تر آدم علیه السلام د دو زامنو قصه بیان که پرشتیا سره. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. سټیم چې د دوانو قرباني وکړه نو فتقبل من احدهما پر دوانو کې یو قرباني قبول کړې شو ولم يتقبل من الاخر، د دویم قرباني قبول نه شو. نه کله چې د حابیل ګډ دا اور په بر باندې اوچت کو او قابیل خو په غلطه باندې وسکه خپل جوړې سره نکاح کول غوښتل، الان کې دا ور سره کېدنه نه دغه قرباني په ځای باندې پاتې شو. و ظاهره پته ولګی را چې قابیل ته په غلطه باندې
تر خپل جوړه او د خور سره نکاح کول غواړي دا نه کی. نو قابیل ته چې کله پته ولګیرا چې زه خو په غلطه باندې ما نخبر رور له دم کې ورکړه ویلا اقتلنک زبتا قتلو مجوندې نه پریدم. نه یو حسد د حضرت آدم علیه السلام سره ولنه حسد په اسمان کې دا شیطان وک او دویم حسد چې کم دینو پسمکه باندې دا قابیل دا خپل رور حابیل سره چې کم دینو دا وک نه د تیداوی چې اقتلنک زبتا قتلو مخامخه پریدم دینه زکه ستا قربانی الله قبول کړه زما قربانی قبول نشو. نه دا ورته وی چې پرې کې زما څه غلطی را زما څه غلطی را عیب خوستاره کچرته کې ته دا په حق باندې وینو انما يتقبل الله من المتقين الله را پرهیزګار قربانی قبلې د غیر پرهیزګار نه قبلې. زو پرهیزګاروم پرې مسله کې ته نه وي ته په غلطه باندې وینو الله پاک زکه ستا قربانی قبول نه کړه. نه بهر کیف دې قابل وی چې زو تا قتلو م پرېدم دینه. حضرت آدم علیه السلام یو دور کې چې کم دینو روان شو مکی ته او کله چې مکی ته نو مفسرین لیکلي دي چې آدم علیه السلام آسمان طرف ته اسمان ته درخواست ورکړي چې زماره بچو به خیال ساتین او اسمان انکار وکړ. بیا یې زمکه غرونو ته وینه د انکار وکړ. بیا یې خپل قابل ته وی چې لګه تمشره درې زماره بچو به خیال ساتي دوی ان شاء الله چې ترازی نو ما شانتی به څنګه چې دادی. نه کله چې حضرت آدم علیه السلام مکه ته لاړ نبیا مفسرین لیکلی دي چې دغه حابیل دغه چې قابیل ورله دمکی ورکړی وی لاقتلنک نه دا ورته جواب کې چې کوم دی نو قرآن کې الله فرمایي چې ری حابیل ورته وی چې لئن بسطت الی یدک لتقتلنی که چرته تا خپل لاس زما طرف ته راوغځو چې ته ما قتل کې یعنی بالفعل د قتل اراده وکړه نو ما انا بباسط یدی الیک ز خپل لاسونه ستا طرف ته نه درغځومه زګجره دنیا ابتلا را انی اخاف الله رب العالمین زرا الله نه یریګم د دنیا ابتلا را کته مال لاس دا په ما باندې اوچته د مرګ د پاره نو زه خپل لاس نه پورته کوم اعلان کې دغه ټیم کې راسي کس قتل رواره چې تخپل دفاع کې او د ستاره قتل اراده کړی خو بیا هم چې کم دینو د پرې باندې عمل وکړو چې دنیا ابتلا را او دا ټولو نه اهمه خبره ده چې خپل لاسونه ښکته کړل او صبر یې وکړ. نو کله چې دله دا دمکی د رور د طرفه میلاو شو نو دی غر ته لاړ او غر کې خپلې بیسي ګړې وغیره سره ولې د دې رور نه ډله کوله او بیا چې کله یو ټیم دی او دو غر کې قابیل پسې لاړ او د سرې چې کم دی نو په ګټه باندې وچقو دا خپل رور حابیل چې کم دی نو دا شهید کو. اکثر خلکو ته را پته نه لګي چې دا وجل قابیل او حابیل نو د دې لپاره زمون شیخ شیر علی شاه صاحب نور الله مرقدو الله لري په قبر په کروڑه او رحمتونه راوري هغه با کله کله داسې الفاظو کې فارموله غونته جوړ کړه هغه د قابیل په لپس کې هم قاف ته او د قاتل په کې هم قاف ته را قاتل چې کومو دا چا چې مر کړو نو دا قابیلو او حابیل چې کم دی نو دا وجل شی او دا مقتولو نو در هغه سر وچقو او د چې کم دی نو حابیل شهید ک. حدیث شریف کې راځي چې قیامت دوره پورې څومره هم ناحق مرګونه کی په هغه باقاعده د قابیل سره ذکر د مرګ ابتدا کړو او کله چې د مرګ ابتدا وکړه نبی اخره قابل ترا پته نه لګی رزق دنیا باندې ټول نوړم مړ یو دا پته ورته نه لګی چې د سر وس کومس د دفن کول او دا طریقه چې خاورم د انسان بخوري او د نو پرې کې دفن کی ختميږي دا چل خو نور ته ټول نوړم مړ نه د پښا باندې ګرځو او بیا الله تعالی چې کله د طریقه خو فبعث الله غرابا يبعث بالارض ليريه كيف يواري سوءة اخي الله یو قارغه چې کم دین راولېګا او هغه قارغه پر اسمکه کې کن کو کنستې رازمکه ليريه كيف يواري سوءة اخي چې قابل تا دا وخه چې خبر رور د لاش په څنګه پټه مفسرین دوه قول لري سو کوی چې عمر قارغه پروت او بر راغه غلې کند وکنستا او سو کوی چې دوانه ژوندۍ رالل یو د بل سره په جنگ باندې شو دا بل قتل کو بیا دلا پرې پنجو مخو ک باندې اسمکه وکنستا او د پکې دفن ک نه د چې کله قارغه ته وکتل چې لکه دا خو یو قتل کنه دا دفن ک نه دی یا ویلت عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي هاي مال را افسوس ته چې زره قارغه نوم ډیر زیات کمزور شوم چې د خبر رور چې کم دینو دا لاش پټ کم نه راغې نه پس بیا د رور لاش پټ ک نو خبره ماده پورا غسیوا چې ترکم وخنه الله پاک آدم علیه السلام دنیا ته لېګلره او انسان شروع شوی په دنیا باندې هم د اقی ورځې نه قرباني شروع شوی را او بیا الله تعالی سوره حج کې کوم دینو فرمایي
34 نمبر آیت کې لکل امت جعلنا منسکا منګ هر یو امت لږ کم دی دا منسک او قربانګاه ورکړې ده، یعنی په هر امت باندې دا قربانی چې نو دا لازم هر امت قربانی کړې ده. په دې وجه امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه لیکلی تفسیری کبیر کې چې فلمانا معنا د دې اداره چې شرعنا لكل امه من الامم السالفه من په مخکینو ټول امتونو باندې چې کم دی نو قربانی دا مشروع کړې وه. نو د هغې وخت نه چې کم دی نو قربانی روانه ده، دا صرف د دې امت خصوصیت نه دی چې قربانی چې نو دا ورکړې. همدغه شان دی تفسیر قرطبي وایي کله چې په دې آیت کې الله تعالی د ذبح تذکره وکړه نو دا خبره هم واضح کړه چې د دې قربانی نه یو امت هم خالی نه دی تللی، تمام اممو باندې قربانی چې کم دی نو دا لازم وه. ابن کثیر لیکلي مشروعا فی جمیع الملل، تمام ملتونو کې چې کم دی نو دا مشروع نو په هر یو دور کې چې کم دی نو قربانی دا را روانه ده آدم علیه السلام د وخت نه. نو تر څومره پورې چې د انسان تاریخ زوړ دی، د کم وخت نه انسان شروع شوی د هغې دور نه چې کم دی نو بیا قربانی شروع ده د آدم علیه السلام نه. او بیا وروسته مورخینو چې کم دی نو لیکلی دي چې وبنا نوح مذبحا، نوح علیه السلام چې کم دی نو هغه هم یو مذبح دا جوړ کړه، هغې کې به قرباني کېده، قربانګاه وه، قربانیانې به یې وکړې او بیا چې کم دی نو هغه قرباني به دا په اور باندې وسوځولی شوه. نو نوح علیه السلام دور کې هم قربانګاه او د هغې نه اخوا په هر یو ملت کې چې کم دی نو قرباني را روانه ده. یهودو ده به هم قرباني کوله او بیا مورخینو لیکلي دي چې یو دور کې خو خلکو قربانۍ کې دومره مبالغې نه کار اخیستی و چې تر دې پورې انسانان چې کم دی نو دا به یې ذبح کول. لکه مختلفو علاقونو کې فارس شو، روما شو او دغه شان د مصر شو، کنعان والا علاقې والا شو، د هغې سره سره چې کم دی نو یوروپ والا شو، د ټولو خلکو به انسانان ذبح کول، قرباني وی کال کې چې کم دی نو یو پیره کوله دومره مبالغې قربانۍ کې کړې وه. او بیا مورخینو لیکلي دي چې د 9 سرې پورې چې کم دی نو یوروپ کې عیسایانو به هم دغه کار کو، بیا د دې مشرانو پابندي باقاعده ولګوله. بلکې دا خبر هم ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې کم آسماني مذاهب دي د هغې نه علاوه نورو خلکو هم کم چې آسماني مذاهب نه دي هغو کې هم قرباني د وخت نه مشروع ده او د ډېر وخت نه را روانه ده. لکه هندوستان کې به بود مذهب والا چې نو دا قربانیانې کولې، اسونه به یې ذبح کول په ډېر کثیر تعداد کې، او بیا ګوتمبود چې کم دی نو هغې باندې پابندي ولګوله، هغه رسم او رواج د هغو چې نو دا ختم کړه. بهر کې د ډېر زوړ وخت نه دغه قرباني را روانه ده. نو په دې وجه باندې د کله نه چې انسان دنیا ته راغلی دی د هغه وخت نه دا قرباني په بره باندې روانه ده. ها البته یو حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام نه صحابو تپوس کو ما هذه الاضاحی یا رسول الله، اے د الله رسوله دا کومه قرباني چې موږ کوو نو دا قرباني داسې شی. نو نبی علیه السلام صحابو له په جواب کې وایي چې سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت دی را. نو موږ وایو چې د وخت نه قرباني را روانه ده، خو دا کومه قرباني چې دا په دې غټ اختر په ورځ باندې خلک کوي مسلمانان، نو دا سنت د ابراهیم علیه السلام او بیا نبی علیه السلام وکړه، رسول الله مبارک هم سنت د ابراهیم علیه السلام سنت هم په دغې مخصوص ایامو کې دا قرباني ده. نور قرباني د وخت نه چې کم دی نو دا مشروع ده، را روانه ده. د کم وخت نه چې انسان دنیا ته الله تعالی را لېږلی دی، هر یو ملت کې په هر دور کې قرباني دا رایج ده او راغلې ده. ابراهیم علیه السلام سنت دا څنګه دي نو دی به معمولي غونته پس منظر بیان کړو انشاءالله. بیا به چې کوم احادیث مبارکو کې فضایل راغلي آینده جمعې او بیا فضایل بیانو او بیا د قرباني مسایل به بیا بیانو چې بچا لازم ده، په کم ساوري کېږي، احکامات درې چې کم دی نو سري مسایل سري. ابراهیم علیه السلام قرباني ده چې تاسو علی سبیل الاختصار تاسو ترجمه او درسونو کې راوړېدلي. ابراهیم علیه السلام باندې الله پاک ډېر زیات امتحانات راوستي، الله بار بار امتحانات سره ابراهیم علیه السلام مخامخ کړو. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، خو ابراهیم علیه السلام له الله په هر یو امتحان کې هر یو ازمیخ کې چې کم دی نو کامیابي ورکړې وه. او بیا بلا امتحانات د کلي نه وتل، پلار چې کم دی نو د کوره دی ویسته، دام یو امتحان، د کلي نه ویستل هم یو امتحان، اور ته غورځېدل یو امتحان، بلا امتحانات دي. خو من جمله د هغه امتحاناتو نه یو دا دی چې کله ابراهیم علیه السلام دا خلکو د علاقې نه بهر که دی نمرود اور ته ور واچو، د اور نه دی الله پاک سالم راویسته
او بیا الله تعالی د حکم وکړ چې وس لا شر دی علاقې نه چې کم دی نه هجرت وکړه دا غې نه پس دراوي چې انی ذاهب الی ربی سیهدین انی ذاهب الی ربی زخبر رب طرف ته چې کم دی نو تلون کې مې نه هجرت کوون کې ما انی ذاهب الی ربی علاج کم دی مفسرین لیکلي په معنا د لام باندې را لربی یعنی د خپل رب د رضا لپاره چې کم دی نو زه هجرت کوم یا الی په خپل معنا باندې را او مطلب دا دی چې زه هجرت کوون کې ما هغه طرف ته کم طرف ته چې ما رب ماته چې کم دی نو حکم کړی دی د لاړ شام طرف ته د هجرت شروع کړه د سره خپل بیبي وا حضرت سارا رضی الله تعالی عنها او یو ور سره خپل وراره دی حضرت لوط علیه السلام دیو پلار باندې روان دي حضرت لوط علیه السلام ور سره هم دی دیو چې صدوم علاقې طرف ته کم ځای چې بحر میت ورته وي هلته ور ورسېدل حضرت لوط علیه السلام له الله تعالی نبوت او پیغمبري هلته ورکړه دی په هغه ځای باندې پاتې شو حضرت ابراهیم علیه السلام چې کم دی نو شام طرف ته لاړ او کله چې لاړ په لاره باندې چې کم دی د سره دا فرعون مصر معامله راغلی په دغه دور کې چې مصر کم بادشاه ځکه د مصر هر یو بادشاه د فرعون وي د هغې سره چې کومه معامله د ده واقع راغلی وه چې د بیبي ساره کړې وه او بیا د هغې چې کوم الله تعالی د هغې هغه کرامات هغې فرعون د مصر ته چې کوم دی نو وښول نو هغه بیا دیو له یوه وینځه ورکړه د هغې نوم بیبي هاجره دا چې ورله کله ورکړه نو دغه سارا رضی الله تعالی عنها چې کوم دی نو دا بیبي هاجره دا ابراهیم علیه السلام له هغه هبه ورکړه او ابراهیم علیه السلام د هغې سره نکاح وکړه نکاح نه پس چې کوم دی حضرت ابراهیم علیه السلام رب طرف ته ور متوجه شو ذکر نور زامن نو چې رب هب لی من الصالحین خدای پاک مال د صالحینو نه یو بچی چې نو دا راکې نو الله تعالی فرمایي فبشرنا بغلام حلیم مال د صالحینو نه بچی راکې الله فرمایل فبشرنا بغلام حلیم مونږ ورله زیره ورکه د یو صبرناک بردبار دغه چې کوم دی یو بچی ورله مونږ زیره ورکه د هغه نوم اسماعیل مانوم چې کوم دی نو دا چې رب دعا قبول کړه دا یو د سمع نه او یو د ایل نه ایل چې کوم دی نو دا خدای ته وایي سمع اورېدو ته ویلی شي نو دا د دواړو الفاظونه دا مرکب د اسماعیل معنی دا رب واورېدل رب دعا قبوله کړه واورېدل نو الله د دعا قبوله کړه او د هغې په وجه باندې حضرت اسماعیل علیه السلام الله پاک ابراهیم علیه السلام له ورکه د هغې نه اخوا اختصارا خبره چې د دې نه وروسته په ابراهیم علیه السلام باندې کم تکالیف رالل او همدغه بچی او ښځې چې کوم ځای نن سبا خانه کعبه د هغه ځای باندې پرېښودل خو به هر کیف الله فرمایي سورې صافات 30 سپاره کې فلما بلغ معه السعی کله چې ابراهیم علیه السلام دا بچی اسماعیل علیه السلام سعی ته ور ورسېده یعنی منډو ترړو دور ته ور ورسېده یاره سعی نه مراد دا چې را د خپل پلار سره چې کوم دی نو کاروبار به کولی شو لږ مفسرینو لیکلي دي چې عمر یې 7 کاله یا بعضو لیکلي چې د عمر چې کوم دی نو 14 کاله دی ته ور ورسېده وس الله پاک یو عظیم امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې راولي او داسې امتحان چې پرې کې هر یو انسان کامیابېدی نشي یو عظیم امتحان ځکه دنیا کې چې کوم دی دنیاوي نعمتونو کې د ټولو نه دا محبوب نعمت دا د بچی دی د اولاد دی او د هغې سره سره په ابراهیم علیه السلام باندې الله پاک دغه امتحان راولي نو الله پاک ابراهیم علیه السلام ته به حکم کوي چې همدغه بچی چې تا دا په داسې بوډاوالي په حالت کې درکړی شوی نو دا به ته اوس ذبح کې او زما په نوم باندې به د قرباني چې کوم دی نو دا ته پیش کې نو ابراهیم علیه السلام خوب ولیده 8 ذیالحجه باندې د دې غټ اختر په 8 تاریخ باندې شپه باندې ابراهیم علیه السلام خوب ولیده چې دته په خوب کې څوک وایي چې را بچی قرباني کا نو دغه شپې ته چې کوم دی او دغه ورځې ته یوم الترویح دی ورځې ته ویلی شي یوم الترویح معنی دا ده چې دا د شک ورځ ده ابراهیم علیه السلام سوچ کوي چې دا د رب د طرفه حکم دی او که نه دی ځکه دغې ته 8 ذیالحجې ته یوم الترویح وایي دویمه شپه باندې بیا خوب ولیده دغې ته یوم العرفه وایي عرفه مطلب دا چې دی په دې باندې پوه شو ده وپېژنده چې دا د رب د طرفه حکم دی 3 شپې مسلسل د را خوب ولیده او بیا په اخرنۍ شپه باندې د غټ اختر پرې ورځ پرې شپه باندې دغه ته یوم النهر وایي د قربانۍ ورځ نو په دغې باندې ده چې خوب ولیده نه 3 شپې مسلسل نو دی پوه شو په دې باندې چې رب ما ته حکم کوي چې دا بچی دا ذبح کا قرباني د زما دپاره چې کوم دی نو دا وکړه ابراهیم علیه السلام چې کله زړه شره شو نو د خپل بچي نه امتحان علي او در صبر چې کوم دی نو علي ګورې مشوره ورسره نه وه ځکه مشوره په دې باره کې چې یو سړی و چې دې کار کې به خیر او که به نه دا کار وکم که ونه کم
نو چې یو کار سراسر خیر او د الله د طرف هغه حکم شوی نه د الله په حکم کې د څنګه مشوره کې دا صرف او صرف د خپل بچی چې کم دی نو دا صبر ازمیخ کو او پرې بچی باندې چې کم دی نه امتحان کو نو الله فرمای وقال یا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وای چې یا بنیا اے بچوړګیا دې تر تصغیر صيغه طلبا پرې باندې پوری یا بنیا اے بچوړګیا انی ارا فی المنام انی اذبحک زب خوب کی تعین ما چې تا ذبح کو مالالوم دی فانظر ماذا ترى تلک سوچ وک استا سره رے پرې بارک استا سره رے ابراهیم علیه السلام رائے به تور مشوره نه طلب کوي وره رائے د دې لپاره طلب کوي چې زماره زوی سمره صبر کوون کړي او د الله د حکم کې زما سره سمره تعمیل چې کم دینو دا کوي وساخو بیام د ابراهیم علیه السلام بچو او الله چې ابراهیم علیه السلام لزیر ورکو نو فبشرنا بغلام حلیم منګ د لزیر ورک په یو صبرناک بچی سره الله ورته صبرناک ویلو نه چې پلار ورته راوي چې یا بني ان ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى تلک سوچ وک ماذا ترى چې ستا سره ره هغه ډایرک جواب ورکیا اب تفعل ما تؤمر پلار د کوم خبره د الله تر په حکم هغه کوا زما رحمت طلب کوا یا اب تفعل ما تؤمر اے پلار کار وکړه کم چې تا د حکم کی او کستا زین کې دارازي چې دا ما شوم دې وو یاد دیار له سکالو دې او مر سخت شهره پرې ترې ګره ک تیار ستجدون ان شاء الله من الصابرین ان شاء الله تو مار صابرین نجی کم دینه وګړي دې آیات کې یو لفظ نه د حضرت اسماعیل علیه السلام د خيارتوب چې کم دینه اندازه لګي ستجدونی ان قریب تمام می ان شاء الله ک الله غاړي د الله په مشیت باندې خبره پرې خوله او بیا داونه ستجدون ان شاء الله صابرن ان شاء الله تو ما صبر کون کې بیا مؤمنا من الصابرین د صبر کون کو نو بیا می یعنی دنیا کې وای ز صبر کون کې نه ما زمانه ډیر خلک داسې تیر شي چې ډیرو ګرانو سينو باندې صبر کړي زبوم دا غو په ټولګي کې ځان حساب کما زبوم چې کم دینو صبر کون کو نشما بهر کې اختصارا خبره کو لار باندې سو نشو مفسرین اقوال صرف تاریخ درې قربانی چې کم دینو بیانو اصل و بیا زو احادیث مبارکو له ان شاء الله اند جمعه صرف تاریخ بیانو چې د قربانی تاریخ د کم دور نه شروع دی او څنګه نبی علیہ السلام فرمایل چې دا قربانی ستاسو د پلار د ابراهیم علیہ السلام سنت دی اسماعیل علیہ السلام قربانی ته تیار ابراهیم علیہ السلام هم تیار کم چې مذبح او کم ځای کې زبر اسماعیل علیہ السلام کولا الته کې چلاړل هغه قربانګاه تور ورسېدل نه امتحان د بچینا ابراهیم علیہ السلام د بچینه الله تعالی چې کم دینو اخلي خو بیام کامل امتحان ابراهیم علیہ السلام امتحاناتو کې الله تعالی پاس کړو الله فرمایل فاتمهن د ټول امتحانات چې کم دینو دا پوره کړو پاس کړو الله راغې نه پس انعامات ور کړی دي ابراهیم علیہ السلام امتحان الله مضبوط اخلین اسماعیل علیہ السلام په خله باندې تفسیر بغوی او دغه شان دي تفسیر مظهری وغیرہ بعضی چې کم دینو خبري لیکلي دي والله عالم چې کله اسماعیل علیہ السلام دا چې کم دینو ورسره مذبح تا نو ابراهیم علیہ السلام ته داوی جزر تا یو سو شرایط د خپل زبی د پارک دمه نلاغه شرطونو مطابق په شرطونو پر کې هغه مطابق به تمازبه کې چې زما ثواب کې هم کمیرا نشي او ستا ثواب کې هم کمیرا نشي ستجدون ان شاء الله من الصابرین صبر کوون کې فبشرنا بغلام حلیم الله فرمایا مونږ ولا زیر ورګ په یو صبرناک بچی باندې نو هغه شرایط داری چې اول نمبر کار بداو کې ما بل الله سخپونه وتړي زګه مرچ کم دینو دا یو سخت چیز دی او کې ریشي چې دغه ټیم کې زستا لاس وغیرہ ونه سماو یا چې کم دینو او خزم را او خزم زما ثواب کې څه کمې چې نو دارا نشي ابراهیم علیہ السلام ولاړ دی چړور سره را بچی چې کم دینو زبیتا بالکل تیار دی خو پلار تراسی خبرې کوي تاسو سوچ کوي چې دغه ټیم کې بر پلار په ځلوانې ستیریدل الله چې کم دی ابراهیم علیہ السلام امتحان اخلي داس یو خوږ نعمت پر سلب کوي او بیا دغه نعمت په جبه باندې راسي الفاظ جاری کوي چې کامل امتحان د ابراهیم علیہ السلام وشي نه الله سخبه به وتړي چې زما ثواب کې تقصیر او کمی را نشي دویم کار بداو کې چې ذبح کول مرګ داړي سخت شری چې انسان نه روزي
نو لہٰذا یو به تخپله چړو مضبوطه تیره کې او بل دا چې لږ غونته کې به ستا مهرباني دی چې سټیم ما ذبح کې نو دغه چړه به دې هم تیره کړي او لږ به یې په زور باندې راکاږې چې زما نه را سا زر وځي چې ما د تکلیف نه زما د خولې نه سال پاس وغیره ونه وځي چې بیا چې کوم دی نو زما یا ستا ثواب کې کمی را نشي او دریم کار به دا وکړي چې ته الله نبی ته خلیل الله د الله دوست دی ستا کپړې زما په اینه باندې دا چې کوم دی نو رنګ نشي نو لہٰذا کپړې به دې راغونډې ساتې هسې نه چې زما اینه په هغې باندې ولګي او د یو خلیل الله د الله د دوست کپړې زه چې کوم دی په خپله اینه باندې ولړم زما ثواب کې تقصیر او کمی چرته را نشي او بل کار به دا وکړي که زما را کمیس ایستل غواړې نو دا به هم ښیي که زما مور لیویسې او کله زه مور په زړه باندې چې کوم دی نو راورېږم زما د دې کمیس نه به هغوی ته تسلي میلاویږي نو که زما کمیس غواړې دا به هم وباسې هغې له به ویسې او اخرنی شرط دا چې کله دې زه ذبح کړم دا غلی منګه دواړه غبرګو زی به ته یوازې زه به پرې مذبح کې دلته پروت یم نو زما مور ته به زما سلام چې کوم دی نو دا ور ورسې نو چې کله الله فرمایي فلما اسلما وتله للجبین دواړه چې کله تیار شول په جبین باندې چې کوم دی نو رواچو یوه جبهه د مخامخ تندی یو جبین دی سیډونو ته پرې سیډ باندې رواچو بعضې مفسرینو لیکلي چې پرې تندي راچولو خو مفسرینو بیا لیکلي چې اول جبین پرې سیډ باندې رواچو او کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام دا چړه د په مرې باندې راښکوده چړې کار نه کوو نو اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې پلاره درې اصل وجه دا ده چې ته زما مخ ته ګورې نو ستا لاس کار نه کوي په دې وجه باندې چړه چې کوم دی نو شاید کار نه کوي ما داسې الټه کړه تندي په طرف باندې مې کا نو بیا به زما مخ ستا نه پناه شي نو کیدای شي زما رګونه په دې باندې غوڅ شي الله تعالی چړې ته راحکم کړی چې یو رګ به هم نه غوڅې او بعضې مفسرین لیکلي الله د دې پرې منځ کې د چړې او د اسماعیل علیه السلام د رګونه او مرې په منځ کې یوه تانبه حایل کړې وه ابراهیم علیه السلام باندې الله چې کوم دی د له پاسه نه آواز وکړو ونادیناه ای یا ابراهیم منګ آواز وکړه ابراهیم علیه السلام قد صدقت الرؤیا تا خپل خوب چې کوم دی نو دا رښتیا که ځکه خوب د دا نه و لیدلی ما د بچي نه سر کټ کړی دی ما تې اینه بیولې وه بلکې خوب د راسې لیدلو چې زه د پرې مرې باندې چړه راکاږم انی اصبحک زه تا چې کوم دی نو دا ذبح کومه الله فرمایي وفدیناه بذبح عظیم د حضرت اسماعیل علیه السلام په بدله کې او فدیه کې الله تعالی لوی عظیمه قرباني ورکړه د جنت نه هغه ګډ الله راولېږه کم چې حابیل دا ذبح کړی او الله قبول کړی او بره ختلی دی په جنت کې سرېدلی د هغې نه پس چې کوم دی اسماعیل علیه السلام په بدله کې هغه ګډ ذبح شو الله ورته ذبح عظیم ویې ځکه جنتي ګډ او خس و رفشي هم جنت کې چې کوم دی نو دا سرېدلی بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو قرباني هم په دغه ورځو کې الله تعالی دا مشروع کړه پر امت باندې هغه د قربانۍ سلسله چې کوم دی نو دا را روانه ده بهر کې نن من خبرې زده کړه قربانۍ معنا سره د قربانۍ تاریخ موږ زده کړه او کوم چې موږ په مخصوص ایامو کې قرباني کوو د دې تاریخ سره دا زموږ د نیکه د ابراهیم علیه السلام چې کوم دی نو سنت دي انشاءالله د قربانۍ چې کوم فضایل دي که زندګي وفا وکړه آینده جمعې ته بیا فضایل بیانو د هغې نه اخوا به بیا چې کوم دی انشاءالله که زندګي او مسایل به بیانو واخرو دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.